والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات الحديث امام نووي رحمه الله تعالى علیہ اولنے باب د خپل کتاب ریاض الصالحین د اخلاص متعلق کې خود دې سو جمعی منگا پا دغا باندی روانیو اخلاص اللہ رب العزت پا عباداتو کی پا قصد او پا ارادی باندی زان لکول چه سمرا طاعات او عبادات کئی دا یو دا اللہ رب العزت دا رضا کولو د خوشالولو د پارا بعضی عالمان وی نسیان رؤیت الخلق بدوام النظر الى الخالق مخلوق تا نگوری خو خالق تا وگوری چه زما خالق ما نپسبان خوشالیگی بعضی عالمان وی المخلص من یکتم حسناته کما یکتم سیئاته اخلاص من سڑے آغا دے چه خپل نیکای دا سے پٹئی لکه څنګه چه خپل گناہونه پٹئی هر سڑے دا غواړي چه زما گناہ خلقو تخکارا نشي دا سے خپل نیکیم پټون کې وختانوی اونرو کا د کندو پسرې کې د پکار براشي نیکیو کا دریاب تیولا بس دا به د پکار راځي الله دزله عمل د اخلاص او دزله اراده پټولو کارونو کې او پټولو خبرو کې ټولو حالاتو کې کاغه پټي او کخکارای پدې کې صحیح نیت ځان ته مخې تکول او حاضرول یو اراده دا دویم عزم دی دریم نیت دی سلورم احتساب دی اراده حیواناتم کئی راروان شي پټی تاوړم ورواوړي عزم کلکی ارادی ته وي او نیت چې د چا د وجه نه لکه لوجه الله او احتساب چې دا کار تا ته اهم کخکارش همدا وجه ده چې من قام رمضان ایمانا و احتسابا او من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تراوی سړی کوي مومنی او دا وتکار ښکاری دیل اهمیت ور کوي اور روزنی سی او دا وتکار ښکاری دیل اهمیت ور کوي نو د ګناونه معاف کیږي نو اراده عزم نیت احتساب درې واړو کې به فرق وکړو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وی ما د رسول الله سلام نه اوریدلی دي چې دا فرمایل عمر رضی الله تعالی عنہ خلفای اربعو کې دي دویم خلیفہ دي صحابو کی شیخین ابو بکر او عمر دی لکه محدثینو کی شیخان او شیخین امام بخاری امام مسلم دی فقہاو کی شیخان اغا ابو یوسف رحمہ اللہ او امام ابو حنیفہ دی او داد اللہ فضل و کرم دی دی وقت کې شیخان چې ذکر شي نو هغه د پنځپیر شیخ قرآن رحمت الله علیه او د پنډای شیخ رحمت الله تعالی علیه این سعادت بزرگ بازونه تا نه بخشت خدای بخشنده دا د مټو په طاقت باندې نه کیږي دا د الله رب العزت په ورکړه باندې کیږي اخلاص په خنیتو په درسونو سره په بیاناتو سره مدارسو سره تعلیم تعلم سره نو الله رب العزت خبر اڑوان دی بوتلانو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه صحابی دی چې رسول الله سلام دی ایمان گواہی ورکړی دا او هغه صحابی دی چې رسول الله صلوات و سلام وی لو کان بعدی نبی لکان عمر که زمان رستو پیغمبر جوړې دی اب عمر وی خدا اللہ د نبی نه رستو بل پیغمبر نه جوړیږي دې کې شان د عمر رضی الله تعالی عنہ بیان شو او عمر سے نورم د ډېر عجیبا حالات دي عجیبا خبرې دي دبانه به ان شاء الله تعالی مستقل بیان کول غواړي اوس دا حدیث داغی وضاحت ما شروع کړو انما دا د تاکید د پار راضی کله حصر د پارای اعمال جمع د عمل دا عمل او فعل عمل هغه چې مشقت بکی فعل هغه مشقت ویو کني او عمل چې اختیار سره او فعل دواړو ته شاملېږي او بالنیات دا د اعمالو د زلنه دی دیو جن دی حدیث پاک تا ثلث العلم او ثلث الدین د دین درېمه حصہ دا او د علم درېمه حصہ دا ته ویل شي دي زکه س اعمال د جبی دي او س اعمال د نور اندامونو دي نو س عمل هغه د زړه دی نو په دې حدیث کې د زړه د عمل بیان دی باقی د زړه عملونو می محبت د الله سره یرا او خشیت د الله رب العزت نا تم پزله کې خالص د الله نبی خوف او خشیت انابت دا دزله اعمال دي دا سیدا نیت اغم دزله عمل دی دیو جن دی ثلث العلم ویل شي او نیت دی کی مقصود کلا د یو عبادت د بل عبادت نه جدا کول دا مقصودی ماسپقینم سرور رکعت دی مازیګرم سرور رکعت فرض دی تبه په قصد او په ارادي سره جدا کای کلا عادت او عبادت جدا کولی اولاړه دا سړی الک الک د عادت د وجنه اولاړي او مسکم اولاړه د عبادت دی دریم معبود د معبود نه جدا کول زمونږ استاد معبود الله دی لا اله الا الله او چا معبودان غیر الله ګرځولې دي
د بل چا د پاره نظر نیاز منښت ته کوي سجدي ورته کوي نو په نیت سره معبود د معبود نه جدا کول دا مقصود می او دلته د اعمالو نه مراد ګوره جائز کارونه دي اسنه چې ته رشوت اخلي سود کوي جواری کوي وې زمانیت خدي غریبانو سره وسوکم مدد پو سره وکما او انما الاعمال بالنیات زمانیت خدي دا ته ډبل ګناګاری دا الله دین پوری مسخره کوي بیا دی حدیث کی رستو وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله د هر چا د پارا بدل دا داغه چې د کم اراده کړی وي نه د چا چې وطن پر خودل هجرت د ګناونو پر خودلو په معنا سره عمره او هجرت دلته چې کوم مراد دی نو په معنا د وطن او د کلی پر خودل چې څوک د دین ته نه پری دی خپل وطن پری دی بل ځای ته لاړ شي ملک خدا تنگ نه سو پای غدا لنګ نه د الله ملک تنگ نه دی او د فقیر او د غریب پیشری نه دی هر ملک ماس کې ملک خدای ماس هر ملک زمون چې د الله ملک ته زمونږه ملک ته زمونږ وطن دی الله طارق چوبر کنارے دریا سفینہ سوخت طارق چوبر کنارے دریا سفینہ سوخت خندید و دست و بر سر شمشیر و برد و گفت ہر ملک ماس کی ملک خدای ماس طارق سے جہاد لتل دی او توری چې دن دا توری وسره دی کشته او سوزولې ملګرو ته دا ولې سوځي زوبانه ویتل بګی نشته یا ودا وطن فتح کو یا بدی دے شهیدان کیږي چې دا الله ملک ته زمون ملک ته دا کافر ملک نه دی دا مسلمان ملک دی نه چې دا الله رضاوي د پیغمبر رضاوي چې دی د پیغمبر تابعداري حکم د پیغمبر په رضا کې لکه څنګه چې د مور او پلار په رضا کې د الله رضا نه د هجرت الله او د الله رسول ته چې د الله حکم دی د پیغمبر تابعداري ده فهجرته الى الله ورسوله د هجرت قابل قبول دی او منظور دی او د چا چې هجرت دنیا د پاره ځکه مدینه کې صحابه کرام دي تم تیار شو نیم جیداد ورکول ته تیار شو تر دې پوری چې بیبيانو طلاق ورو ته تیار شو او دا نبوي اثر او دا يهودي اثر نو لکه څنګه چې بعض نام نهاد تهذیب یافته چې در هغه وای طلاق کړي نه خو تیار شي وي زبول طلاق ورکم چې عدت تیر شتي بني کاواله ازمان نیم جیداد ستا او نیم زما لکه عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ واقع راضی صحابی و توئی نیم جیداد زما ستا نیم زما دیو توئی بارک اللہ لک فی مالک و اہلک اللہ دے مال او اہل کی برکت واچوا دلنی علی السوق مختانه وی بل لګیره لاس کې در کی نشو کوای ما چټوله وشو کوي بما ته بازار وخایا لاړو او مزدوری شروع لکار کسب شروع کو ځان له وادو مکو رسول الله سلام څخه بیا راغله دي نبی رسول الله سلام سره چکینا سرنګ به لګیدلو رسول الله سلام ودا سدي ویجی ما واده کړی دي وې دا واده سره وړه مو کا اگر چې او بيزه قدرې ولې نه معلومه ده شو چې رسول الله صلوات والسلام سید الاولین والآخرین دی او الله تا ټولو کې زیات محبوب دی لیکن ټولو غیب نه خبردار نه دی د خپل شاګرد واده پته وته نه او اوس بدا پیر سے بھائی ملا سے بدان ته وي پردي کورنو کی تعویذ راو باسمو کوڑی منتر راو باسمو پورا غوبلی او پورا وې بھائی رسول الله صلوات والسلام د شاګرد د واده نه خبر نه او د واده وروړې سنت ده د حدیث نه معلومه شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګیله مونږ کړلا
چې تا ماته د واده وینا نه کړې او معلومه شو چې صحابه ودونه هم څومره ساده وو او اوس که چې تا ملګری دی هېر شوی و بیا به هغه پړسېدلی وي هغه خادم او سره پاتې ماته د واده وینا نه کړې کله زړه هېر شي دا اخلاق نبوي نه دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق مبارکه او تو ګوره عادت تو ګوره او خوشبوئی والا او رنگ چې دواړه پکې داسې خاص نارینه علما نه دی زنانه کور کې خوشبوئی لګول شي بار نه او رنگ والا خاص داغي د پاره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زنانو ته زناکاری ویلي دي چې خوشبوئی لګولي او بلار رواني ډډو دي رواني هن الزواني رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زناکاری دي د چا چې هجرت د دنیا د پاره یصيبها چې دې دنیا ته ورسی دا دنیا حاصله کی یا د خزې د پاره چې دې وسره نکاح وکړي نو فهجرت الی ما هاجر الیه بس د هجرت دنیا د پاره د دنیا به ملاو شي د الله رضا نه کې دې شي خزه ملاو شي خدای الله رضا نه دنیا دا د دونو نه ده دونو نږدې ته وي دام په نسبت سره آخرت ته نږدې ده ځکه ته دنیا وي یا د دناعت نه ده دناعت بیکاره ته وي دام په نسبت سره آخرت ته بیکاره ده او آخرت به خسته کیږي په لږه بیکاره او آخرت به جوړي عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری جیسا کرو گے ویسا بھرو گے اب دنیا مزرعۃ الاخرہ دنیا خود آخرت پټې دې کروانده ده زید کروندې چې څه دی وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه داسې اقوال دي دا غي داسې تیار شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم مالی ولی دنیا زمان دنیا سره تعلق دی انما انا كراكب استظل تحت شجره ثم راح عنها وتركها زمان مثال پشان د سورلای د سور دی بلار رواني چې ته اونې دا اعلان د لکسات دمو کې بیا تی روان شي په مخاواني کن فی الدنیا کانک غریب رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کې داسې جون تی روان لکه مسافر او عابر السبیل یاد الله روان داسې جون تی نه تی روان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیها دنیا دا الله د رحمت نه لري دا دي کې چې سدي دا الله د رحمت نه لري الا ذکر الله سوا د الله د کتاب نه وما والاه او د الله تعالی د کتاب پرانا کې چې کوم نه کارونه کوي وعالم ومتعلم او دین خودن کې او دین زده کون کې دا د الله د رحمت نه لري نه دي دا د الله د رحمت کې نه دي ایو حدیث باقی راضی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ته موقوف حدیث وای ویاد دین خودن کې شکون عالما او متعلما یا ذکون کې شاه او خادما یاد دی خدمت کون کې شاه او محبا یا کم از کم دی سره مینه کون کې شاه ولا تکن الخامس فتهلك او ایوب غز العلم واهله پنځم جوړ نشي کړي تباہ بشي برباد بشي هغه دا چې استاد علم سره د علم والو سره عالمانو سره طلباو سره بغض حسد او کینه پیدا شي یا به تباہ کیږي یا بربادي یا به هلاکي یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ طلباو ته غوسه شو راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا غوسه ته غوسه شو ما نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق سے ته غوسه شو لعلك اغضبتهم يا ابا بكر لعلك اغضبتهم لئن اغضبتهم لقد اغضبت ربك تابع خفقړي نو هغه دي خفقړي نو الله دې خفقړي ابو بکر صدیق صاحب سره ځان غم شو بس را لې ويا اخوتا ارونو اغضبتكم تاسو ما خفقړي هغه وی لا یا اخي ويغفرك الله دې بم مستيږي نه روري نه الله دې بخنو موږ نیو خفا
طالب وای دی ته چې د مشر خبره وړي اب استاد خي خبره کوي استاد خو ناز لري ته هغه تربيت کوي او چې بل مشر یو خبره تا وکړه ته په سوچو کا فکر وکا دا خبره زما د فائدې ده دا زما د خیر ده بهرحال دنیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې بیرغبتی بیان کړی د قران کریم کې دا الله رب العزت د طرف نه هم بیرغبتی د دنیا مستقل آیاتونه دی په دی باندې مستقل آیاتونه او سالکین او شعراهم هي الدنيا اقل من القليل وعاشقها اذل من الذليل تسم بسحرها قوما وطومي فهم متحيرون بلا دليل دنیا دا کمدا عاشق ذلیل دې زره سره دنیا د پاره بس یارا سنت باندې عمل یې د دنیا ته اراده کړی دسته دراز کرد سنت ها بهانه کرد سنت باری او لا صبر سے دوگ دی دا لگا دا عاشق ذلیل دے ذلیل دے خوار دے وعاشقها اذل من الذلیل تصم بسحرها قوما وتعمی د دې جادوګری دوره دا چې سړی کون کی سړی ډون کی نموز پیجنی او نه پلار پیجنی نه مور پیجنی نه رور پیجنی نه خور پیجنی بس دنیا پسې اور پسې لګي سړی ډون او کون کی اب دغه سره رواني حیران پر الله کې سر ترسي نو او وی نیمګړي دنیا د ستړي جون دي خو منی نه دا ضرورت دی مقصد اخرت دی مقصد دین دی ځان سره دی 24 غنټه کې سوچو کا ما اخرت له سو کړو الله حدیث پاک کې راځي نادان انسان هغه چې د بل د دنیا د پر خپل اخرت تبا کی نن موږ دا لګیو کور والا جوړو ما پټي والا جوړو ما اورګه چې جمواري والا ای اده ته دغه سي لړ شي هغه پس بیا یو روپیم نو ور کوي دا ډېر کار دی ور کوي ونه ها دا بیا خبره ده چې بچولم پکار دي او اولاد لوم پکار دي چې د خپل مور پلار نیا نیکو مشرانو خیال ساتي دا بیا خبره ده چې تبم حلال دنیا ولا پریدي صحابي سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم انك انتظر ورثتك اغنياء خير لك من انتظرهم عاله يتكففون الناس تجخبر وارثان مالدار پریدي دا د الذين غور دي چې غریبان پریدي چې بل ته علاج سے دغني ولې خدا الله چې خپل تپکه د الله حق ادا کوي د الله حق پکې ادا کوي امام شافعي رحمت الله علیه داغه قول دی دا لوی امام مولوی او شعرونه ډیر مزدار دي امام نووي رحمت الله علیه په مقدمه کې هغه ذکر کړی دی د دنیا د پاره دور منډه نو و ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنه د الله بندگان دي خياران دنیا له طلاق ور کړی او د فتنو لري نظروا فيها فلما علموا ان ليست لحي وطنا او خياران د الله بندگان دنیا کې سوچ کړي چې پیشي چې دا همیشه پاتې کېدو ځای نه دی وجعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا بس دا دنیا ډونګه او بکړلې او بدی کی کشته چې دنا نیک اعمال کړه نیک عملونه پکې شروع کړو چې دا کول غواړي انیک اعمال ته توجه کول غواړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وېدا سي وخر روان دي يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر سار به مؤمني ما خام به کافری ما خام به مؤمني سار به کافری دنیا د پاره اوس دا يهوديت اختیاریږي عیسایت اختیاریږي قادیانیت شیعتوب رافضیت او چې څومره کافر دي اندوان کیږي سکان کیږي شیعه کیږي د دنیا د پاره مال د پاره دولت د پاره د خزو د پاره زکه خو دا قول دی چې حب الدنيا راس كل خطيئه د دنیا محبت دا د هر ګناه جوړه ده دنیا ناروا نه ده د دنیا سره محبت او مینه بن ساتي بس حلال حاصل اول حرام نه او د الله رب العزت حق پکې ادا کول او د الله تابعداري چې دن اغا کول الله رب العزت موت او نصیب وګرځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین